تلاوت د قران بغیر تدبر نه دا خنه دی مکروه دی قران چلولې نو په سوچ او فکر سره او تدبر سره ویلولې لیدبروا آیاته تدبر د فار راغلې دي سوچ کوا فکر کوا پدې کې چې الله څه وایي ماتا دارنګي دریم حکمت نزول د قران کریم التذکر نصیحت قبل اول د دینا قران لولا د دې د پارا چې ځان ته نصیحت قبول کی نصیحت او پند نواخلی لکم د آیات دی وليتذکر اولو الالباب او د دې د پارا می قران را لګلې دی چې پن واخلی خاوندان د عقل من خلق چلولې قران د دې د پاره چې پند واخلي نصيحت واخلي د دې نام څلورم مقصد د قران کریم در علیګلو دنیا ته او حکمت نزول القرآن التبیان والبیان د دې د پاره راغلي دي چې داخل کو ته بیان کا دا پڑھاگا واضح ہے کام ددی بیان وکام سورۃ نحل سلور څلورم نمبر آیات کی دغه مقصد عظیم د قران کریم در علی ګلو دنیا ته ذکر دی د دې لپاره چې تاسو د دې بیان خلکو ته وکړي څلورم نمبر آیات بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر اور علی گلے منگتا تا الذکر نصیحت والا کتاب قرآن کریم لتبین للناس ما نزل الیہم د دې د پارا چې بیان کې خلق تعالی سره علی گلے شوی دیتا دانه چې چرته په خو کمیسونو کې او خستر مینو قیمتی کپڑوں کی رابن کے بلماری کی شبنی کی دوا لتبین للناس چې خلق د دې بیان کی ما نزل الیہم من رب ما نزل الیہم دارنګ بیا رستو شپږ په کې ذکر کړي قران کریم ما تاسو ته را لګلې دی د دې مقصد د فارا چې تاسو دې بیان خلق ته وکړي ایک نمبر غلط شپږ په ترمنه وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما انزلنا عليك الكتاب او منګ دې علی گلے تا بتا باندې کتاب مگر دې د بارا چې ته بیان کې دې تاغه چې دې اختلاف کړي دې پاږي کې د بیان د اختلافي مسائل د بارا يهود او نصارا او بلا اختلافات جوړ کړي دې زمانہ کې د هغه بنقش قدم باندې روان خلق چې اختلافات جوړ کړي نو داغه د بیان د پاره قران کریم دې دا بیان کا قران کریم د دې مقصد د پاره الله دنیا ته را لګلې دي دارنګي پنځم حکمت نزول القرآن التحکیم دا ډېر لوی مقصد دی قران کریم دنیا ته دې د پاره راغلې دي د تیارو نه برنا ته د انسانان ال راوزی معاشره کې بارنا ال رازی چې فیصله د الله په کتاب باندې شروع شي د الله په کتاب باندې او د الله قانون چې کوم دی عملی شي سورۃ النساء یوصل 5 نمبر آیت انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
یقینا من را لګلې دې تا ته کتاب بالحق په حق سره د صد پارا لتحکم بین الناس بما اراك الله چې ته فیصله وکې بمن د خلکو کې په هغه څه چې درښودل دي الله تعالی ولا تکن للخائنین خصیما ښکارا خبر او ډیر واضح ذکر دلې تحکم بین الناس خلق منځ کې